یوسف نیشنل پارټي مشرانو چې څومره مرګري دي لاره دی ولا ورکی مشرانو له لاره ورکوي چې پروګرام باقاعده آغاز وکړي. شهیدان کېږي او شهیدان شوي دي. الله پاک د رسول د قافلې نه راواله تر اوسه پورې شهیدان شوي دي او که د ان پی په خپل مرګ باندې کوم کسان مړه دي دا ټول شهیدان دي غازیان دي چې دا په صحیح لاره باندې روان دي. الله پاکه د شهیدانو درجې بلندې کړي او چې کوم ژوندي دي او کوم وفات شوي دي په خپل مرګ د هغو ته بخشش وکړي او غلطیان یې معاف کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رهبر ټولو ناول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغلي. حقیقت خبره دا ده چې دا زموږ د کیسه خانه د هغه شهیدانو په یاد کې نن ورځ مانځلې کیږي چې کوم د تحریک آزادۍ د هغه وخت چې کوم قربانیانی دی ورکړي وي او نن عوامي نیشنل ګوند راغلي دی او دا هر کال همدغه ورځ باندې موږ د خپل شهیدان منځو او هر هغه قومونه چې هغه خپل اتلان خپل شهیدان خپل دارنګ مبارز هغه یاد لري هغه قومونه ورکیږي نه خو د بده مرغه زمونږ د دې تاریخ دا پټ شوی دی دا مسح شوی دی د دې نه زمونږ د را روان کل دا خبر نه دی چې دا ازادي ملو شوي څنګه را د دې شاته څه قربانیانې دي د چا قربانیانې دي. نن تاسو ګورئ چې عوامي نیشنل پارټي دا یو تحریک دی سلکلن تحریک ته د دې چې څومره دا بلا شهیدان عوامي نیشنل پارټي خدای خدمتګارو دا ورکړي دي او نن تاسو ګورئ چې دا هغه یاد منځلې کیږي. زموږ د عوامي نیشنل پارټي نن صوبایي مشران مرضی او د دې یاد به ان شاء الله العزیز دا په پرجوشه طریقې سره مانځو. ټول پښتنو ته دا پیغام ورکو چې ټول یو موټی شي. نن وخت ضرورت داري چې نن حالات سدي تاسو ګوري کم بدامنی دا کم ګرانی دا کم حالات دارنګ دي چې پدې کې مونږ پښتانه یو موټی نشو نو خدای مکه هغه د باچا خان بابا کولې چې یا به یو کیګو ګینې ورکیږو. دا جنن دا 15 کال مخکې چې کم زموږ په بے ګناه عوامو باندې پدې کې ټول پټواله شاملو او د باچا خان د رهایی د پر دیو دلې کې یو احتجاج کړي یو جلسه کړي وا پای باندې وخت ډوګر را چې کم دي داغي چې کمې ګولیا چلولې وي او کې پکې پسون کسان شهیدان شيو داغي په یاد کې مونږ نن داروز ورجه ملک صاحب خو چې دا خو یو بیلوسا خدمتګار دی پټه ماشاءالله خد کور نه خدای مالدار سره دی خجدا صاحب جدا سره دی خو ځان یو ملنګ جوړ کړی دی او دا صحیح په مانو کې د باچا خان په لار روان دی. دا نه ګور چې را ز سیمه سینما خدای چې د عوام خدمت کوي بلچا تاسو چې تاسو دیو ګوري کچته سیلابي چې چرتا طوفاني باراني لاس کې بلچم وی لاس کې کوداله بم وی خدمت بم کې کار بم کوي نو ان شاء الله داسې خدمتګار په پټه کې داسې خدای خدمتګار شته او چې داسې ان شاء الله په کم پټه کې داسې خدای خدمتګار وي نو پټه ته نقصان رسول شي ان شاء الله نه بچتای ته ورسي. خو جی هر سړی دا کوشش کوي چې زړه او جماعت خپل کور کې خپل بچو سره وکما. خو د ملک صاحب چې کنده تاسو د مخ کې ویل چې دا د باچا خان په صحیح لار باندې روان دي او د خپل کور ور اجرا ارڅ پریخي دي او په دې لارو کوڅو کې زی په ځای لګي رو جماعتي تستخان دي اچي او خلکو باندې جماعت کوي نو اثر هیر کړی دي صرف د عوامو خدمت دا چې باچا خان یو نظریه وا په نظر روان دي ان شاء الله او موږ ټول ملک صاحب سره روان یو ان شاء الله موږ ټول به داسې د عوامو خدمت زاهد دایمه چې تاسو په کومه لار روان دي کنه ینګ داغه چې کوم دا بیلاری شوی دي داګه تاسو دا دعوت کوم چرشي د باچا خان لمند داګه چې کوم نظریه داګه لمند وندي سي او موږ سره دي شي ولې چې مونږه د دې پښتنو د پاره د صوبې د پاره کم کار شروع کړی د مشرانو چې کم کار کړی دي تیر شوی 2008 نه تر 2013 پورې زموږ پټه چې کم خدمت کړی د پښتون قوم
کم یونیورسيټي جوړ کړي کم سکولونه کم کالجونه جوړ کړي دي او موږ مشران دا ویل چې اول وازه بچي دغه وختون بچي له تعلیم ورکوم دا به ایجوکیټډ کوم چې د ایجوکیشن حاصل کی چې ما سبا غته سوګدار ته پوچی ته چې کم دی ته سوګیدار یا ته چې کم دی پالیش کې روزم چې دا ټول انجینران ډاکټران او د کمپیوټر انجینر ته جوړ شي او د تعلیمونو کې د مخکې لاړ شي د پښتون کوم نمبر وخانه کی